د 23 رمضان المبارک پشپا باندې سورۃ العنکبوت او سورۃ الروم زمونږ د اهل سنتو معمول دی. سو خبره پدې موضوع باندې رس کوم. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو لا قرآن حدیث باندې د پوی او بیا د عمل قول توفیق را نصیب کی. اور رب ذوالجلال دې زمونږ او تاسو نن دلته د حاضری د رب ذوالجلال پکور کې په ماہ رمضان کې د روزې په حالت کې دا ناستا قبول و منظور کی. 23 رمضان المبارک پشپا باندې سورۃ العنکبوت او سورۃ الروم ویل دا یو درست او جائز مستحب او باعث د اجر او ثواب دی. ځکه چې قرآن ویل هم ثواب دی، قرآن اوریدل هم ثواب دی. خودی سرا پدې مسئله باندې ځان پویول پکار دی چې د 23 رمضان المبارک درشتم د رمضان المبارک پشپا باندې سورۃ العنکبوت او سورۃ الروم ویل دا څه فرض نه دي، څه واجب نه دي، څه لازم نه دي، څه ضروری نه دي. خو که چام ولسته نو د قرآن عظیم شان سبازی څه خدا که چام ولسته نو رب ذوالجلال بدغه لستونکو ته او چام چې واورېده رب ذوالجلال دغه اوریدونکو ته اجر او ثواب ورکوي. او څوک چې په دغه 23 رمضان المبارک پشپا باندې چې د سورۃ روم او سورۃ عنکبوت تلاوت کیږي، څوک وایي څوک اوري او کوم انسان دک وین کې اوریدون کې د دې تلاوت او د دې نیک کار نه منې کوي نو دغه حرکت دا شیطانی حرکت دی. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو د نیکانو خلکو په نقش قدم باندې روان کی. 23 رمضان المبارک پشپا باندې د سورۃ روم او د سورۃ عنکبوت متعلق تفسیر خواص القرآن د امام غزالی رحمت اللہ علیہ، ارشاد الطالبین د حضرت شیخ المشایخ حضرت عبداللہ المعروف اخون درویزہ بابا علیہ الرحمت، کتاب ارشاد الطالبین صفحہ نمبر 223 باندې او دغه رنگا دریم نمبر حوالہ انیس الواعظین صفحہ نمبر 20 فارسی زبان کی دې دریوانو کتابونو کی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفت. رسول اللہ مبارک فرمائی من قرأ سورۃ العنکبوت و سورۃ الروم فی لیلۃ الثالث وعشرین من رمضان فهو من اہل الجنہ. د دوانو جانو سردار آقا نامدار فرمائی څوک چې د سورۃ الروم او د سورۃ العنکبوت تلاوت کوي د 23 د رمضان المبارک پشپا باندې نو رب ذوالجلال با دغه تلاوت کون کی رب ذوالجلال به جنت ته داخلي، دا به د جنتیانو نشمار لیکيږي. او دغه رنگا دویم نمبر حوالہ د سورۃ عنکبوت متعلق تفسیر ابی سعود جلد نمبر 5 او صفحہ نمبر 169 باندې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی من قرأ سورۃ العنکبوت کان له من الاجر 10 حسنات بعدد كل المؤمنین والمنافقین.
د دوانو جانو سردار آقا نامدار محمد عربی صلی الله علیه وسلم فرمای کوم انسان چې د سورۃ العنکبوت تلاوت کوي رب ذوالجلال به دغه انسان ته د هر انسان د تعداد مطابق د ته رب ذوالجلال لس لس نیکي ورکي دومره اجر او ثواب د سورۃ العنکبوت د تلاوت رنګا د سورۃ الروم د تلاوت متعلق تفسیر ابی سعود جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 192 کے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دوانو جانو سردار آقا نامدار فرمائی من قرأ سورۃ الروم سوک چی د سورۃ الروم تلاوت کی کان له من الاجر 10 حسنات بعدد کل ملک سوک چی د سورۃ روم تلاوت کی رب ذوالجلال ورتا د یو فرشتي د تعداد مطابق رب ذوالجلال د لس لس نیکي ورکي نو دا دریم نمبر حواله چې څوک د سورۃ روم تلاوت کوي د یو فرشتي د تعداد مطابق د رب ذوالجلال لس لس نیکي ورکي نو چې څومره تعداد او شمار کې فرشتي وي رب ذوالجلال به د یو فرشتي د تعداد مطابق دلا لس لس نیکي ورکي نو